دبو خلقو دبو لسنو دبی جیم ہر وگڑی دے ظالمانو سرا دے جابرانو سرا بدی و دشمنی دوی سرا دوی خلاف مزاحمت دا بیا ویم دا یو فرد دفارا ندائی دا ند منظور دفارا ند علی دفارا ندائی بلکہ دا کام پا خاطر دائی ابو ظالمانو ابو جابرانو طول کام وطن باندے ظلم جبر شروع کڑے وہ دا دے پر خلاف دا ہر چاہ فکر و سوچ و نظریات تھی مگر 18 دن گزر گئے کہ سندھ اسمبلی کے سامنے علی وزیر کے رہائی کے لیے ان کے FIR واپس لینے کے لیے یہ احتجاجی دھرنا جاری ہے نہ کوئی غیر آئینی مطالبہ کیا ہے اور نہ کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا ہے مگر آج تک اس پرامن مظاہرے کے اس پرامن دھرنے کے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں ہوئے ہیں دوستو علی وزیر ہم روزانہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہ تو PTM کے دوست بشمول علی وزیر نہ یہ قاتل ہے نہ قاتلوں کے دوست ہیں بس یہاں پر جنگوں کی ڈالر لینے کی پالیسی بنانے والے جرنیلوں کی ان پالیسیوں کے مخالف ہیں قتل عام کے مخالف ہیں اس ملک میں جتنے بھی وہ طبقات ہیں جتنے بھی وہ گروپ ہیں جو عوام کو قتل کرنے میں ملوث ہیں چاہے وہ راو انور ہو چاہے وہ گٹ طالبان ہو چاہے وہ بیٹ طالبان ہو چاہے ISI اور MI فوج ہو ہم نے جس جگہ پر جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم نے ظلم کی مخالفت کی ہے صرف اسی بنیاد پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ PTM کے دوستوں کو عیز و ضب کا نشانہ بناتے ہیں آج قاضی طاہر ایک کیس میں ان کی پیشی تھی پیشی کہاں پہ تھی دہشت گردی کی مخالفت کے لیے جو عدالتیں بنائی گئی ہیں آپ ذرا سوچئے جو عدالتیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں راو انور کو سزا نہیں ملتی ہے اس میں احسان اللہ احسان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے اس میں بے شمار ایسے قاتل جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کی کوئی پیشی نہیں ہوگی جو لوگ امن مانگ رہے ہیں ان کی پیشی ہوگی کراچی ABC کورٹ جس کی ایک جج صاحبہ ہے ہر دفعہ جب بھی PTM کے دوست ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اپنے ہیئرنگ کے علاوہ ان نوجوانوں پر بھی جملے کستے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو باہر سے فنڈنگ آ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لے لے ان کے کہ کس طرح ایک جج صاحبہ ذاتیات پر اتر سکتی ہے کسی کے خلاف وہ فیصلے انصاف نہیں بلکہ ذاتی غصے اور ذاتی غضب کے حوالے سے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج اس عدالت میں جو فیصلہ انہوں نے قاضی طاہر کے حوالے سے سنایا ہے کہ قاضی طاہر کو عمر قید ہوگی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس FIR میں عمر قید قاضی طاہر کو دیا ہے اس وقت قاضی طاہر احتجاج تو چھوڑ کراچی چھوڑ پورے سندھ میں وہ موجود نہیں تھے وہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈی خان میں تھے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کوئی 126 نمبر اور کوئی 130 نمبر پر بتاتے ہیں جب آپ ایک بندہ جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے اور احتجاج
कराची में हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे शख्स को उसी एफआईआर में उम्र कैद दोगे तो 130 नहीं, आखिरी पे जो नंबर आएगा आप शायद हकदार फिर उसके हो जाएंगे। काजी ताहिर ने क्या गुनाह किया है? दहशतगर्दी के मुखालिफत की है। काजी ताहिर एक मुफ्ती है, एक काजी है। वो मुफ्ती, वो काजी जो आपके दहशतगर्दी के पॉलिसियों को मतलब उसको फिरोग देते हैं, उसमें आपका साथ देते हैं, उसको तो आप अपना कहते हो, और जो मुफ्ती, जो आलिम दीन इसी जंग की मुखालफत करते हैं फिर आप उसको झेल देते हो। दोस्तों, काजी ताहिर का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये एक फेक एफआईआर है, ये एक झूठा एफआईआर है जिसको हाई कोर्ट में, या अगर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हम आसानी से इस इम्प्रिजनमेंट को, इस कैद को वहां पर खत्म कर सकते हैं। मगर हाँ, इसके साथ और कुछ नहीं हुआ। ये ईटीसी जो अदालतें हैं वो एक्सपोज हो गए कि किस तरह वो झूठे फैसले करते हैं कि एक बंदा मौजूद भी नहीं है फिर भी उसको उम्र कैद उसमें देते हैं। हम अपने दोस्तों को भी और काजी ताहिर के खानदान को भी ये बावर देते हैं, ये एतमाद देते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस केस को बहुत जल्द जीत जाएंगे, और काजी ताहिर जिसको उन्होंने उम्र कैद लिखा है वो महीनों के अंदर वापस हमारे दरमियान में ही होंगे। यही जुल्म हो रहा है, यही जबर हो रहा है। अली वजीर 14 महीनों से फेक एफआईआर में जेल में है, हर तरफ से खामोशी है। अदालत इन नाइंसाफियों पर खामोश, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां इन नाइंसाफी पर खामोश है। मुल्क के वो बड़े सियासी पार्टियां जो जमहूरियत के लिए दिन रात बात करते हैं और इसी फिक्र के बुनियाद पर अवाम से वोट मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, वो भी खामोश हैं। यहाँ पर जितने भी इंसान रहते हैं सब खामोश है, मां सिवाय पीटीएम। अभी भी जो शोर है, अभी भी जो बात कर रहे हैं, अभी भी इन नाइंसाफियों के खिलाफ अगर कोई खड़े हैं तो वो पीटीएम के लोग हैं कि आज तक उन्होंने सर नहीं झुकाया है। मुझे वो पश्तो के एक शेर की मफहूम कहूंगा कि इस मुल्क में, इस खित्ते में जाबिर और जालिम के सामने आखिरी जो ग्रुप, आखिरी जो एक टोला, एक तहरीक खड़ी है वो आप लोग हो, जो आज तक न झुकते हो, न पिटते हो और न डरते हो। काजी ताहिर के हवाले से फैसला आया हुआ है उम्र कैद का। मैं आज पाकिस्तानी रियासत को कहता हूं, इस तरह के फैसलों से आप पीटीएम को कमजोर नहीं कर सकते हो। इस तरह के फैसलों से आप पीटीएम की अजमत को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। इस तरह के फैसले से आप हक और सच की आवाज को नहीं दबा सकोगे, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत से उभरेंगे, इससे भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। आप लोगों के पास ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कि आप जेलों में डालो, आप सजा दो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फायरिंग कर दो, आप शेड्यूल 4 में नाम रख दो, आप ECL में नाम रख दो, आप मूवमेंट्स पर पाबंदी लगा दो। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे जीतने का, तुम्हारे जीत जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी जीत सिर्फ एक चीज में है, आ जाओ यहाँ सबके सामने पश्तूनों को उनके हकूक दे दो। इस हवाले से आप लोगों को जीत सकते हो। अदरवाइज दूसरी तरफ अगर आप जिद करते हैं, अगर आप जुल्म और जबर मजीद बरकरार रखना चाहते हैं
یہ آپ کو آخر میں یہ آپ کو جو انجام دے گا، جو نتیجہ دے گا، وہ آپ کا شکست ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، شکست کے علاوہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکو گے اس ظلم اور جبر کے راستے میں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، دنیا کے انسانوں کے ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، دنیا کے انسانوں کی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے کہ ظالم آ چکے ہیں، جابر آ چکے ہیں، ظلم بھی کیا ہے، جبر بھی کیا ہے، ظلم اور جبر کی حکومت بھی قائم کر دی ہے، مگر جا کے ان سب کا تاریخ دیکھ لو، ان کا انجام صرف شکست نہیں ہوتا ہے، عبرتناک شکست ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اسی طرف موڑ رہے ہو، ملګرو استقامت تر ټولو لوی ضروری شی دی۔ نن د عدالت فیصله اهم د ATC کوډ د قاضي طاهر په حواله سره د فوجانو د فیصلې نه څه بدله نه وه۔ دا په دغه ملک کې که ته فوج ته یا د دغه فوج طالبانو ته یا د نن چې کومه عدالت فیصله کړې ده، دا درې واړه ته چې کوم ورته ورکوي دغه فیصله به کوي، دا صرف د ظلم او جبر فیصلې دي۔ دا وخت داسې دی چې هغه د شاعر یو شعر دی چې زما د سر قاتل د وخت قاضي د ښار ساتونکی، زما د سر قاتل د وخت قاضي د ښار ساتونکی، ټول ناست دي په محفل کې څنګ په څنګ سبحان الله، دوی ټول په یو ځای سره ناست دي، دوی ټول په یو صف کې دي۔ دغه جبر او دغه ظلم که موږ ومنلو، نن دغو خلکو ته، دغو دروغجنو فیصلو ته، دغو جرنیلانو فیصلو ته، دغه ظلم جبر وخت او دغه حکمرانانو ته که موږ نن سر ټیټ کو، دا به نور هم دا ظلمونه زیات کي۔ په پښتو کې متل دی چې په یو تیر بله ته شیر، چې یو باندې تیر شي بل ته نور هم شیر شي، بل ته نور هم تکړه شي، دا به ظلم او جبر نور هم زیاتوي۔ موږ د دوی سره یو ظلم او جبر نه منو، دوی قاضي طاهر نیولی دی، د دغې PTM چې یو ادنا کارکن هم موجود وي، په دې خطه کې به د دغې ظلم او بربریت پر خلاف د بغاوت نارې پورته کیږي۔ دی هر څه چې استعمالولی شي استعمال لیکي، دی د نن خپل ټول کمانډوز راولي، دلته دی ودروي، بیا د موږ ودروي چې آیا موږ د هغو په مخ کې د حق کلمه د حق خبره کولی شو که نه؟ دوی د راولي خپل جنرالان د ودروي، دوی دا چې جان که د حق په خبره باندې دغه فیصلې کوي، عدالت کې څه ګواهیان پیش کوي، جج صاحبه دلته راشه کښېنه، مخامخ مې واروه، دغه خبرې دا د حق خبرې، دا د ظلم د مخالفت خبرې، دلته فیصله وکړه چې زه مخامخ تقریر وکړم، ته بیا فیصله کوه که چیرې د پاکستان د فوج د ظلم جبر او بربریت د دغې خبرې کول ګناه وي، ته خو عمر قید یادوې، څومره دی چې سزا خوښوي هغه راکوه، موږ د خپل وطن بچي د دغو جابرانو فیصلو ته نه شو پرېښودلی، موږ به البته سوله ییزو خلکو سره ظلم کول، چې څوک په سوله ییزه طریقه سره ستا نه حق غواړي هغه ته سزا ورکول، څوک چې د روانور په شان مړی کوي هغو ته سزا نه ورکول، دا هغه دلیلونه جوړوي، دا هغه جوازونه جوړوي چې خلک به بیا سوچ کوي چې زه چې 100 مړی وکړم هم عمر قید به وي، چې نه وکړم هم عمر قید به وي۔ دا ستاسې فیصلې دا په د سوسایټي کې تشدد ته دلایل جوړوي، تاسو خپل غواړئ چې په دې ملک کې تشدد وي، دغه به د دغې ملک فیوچر او مستقبل نور د تباهۍ سره مخامخ کی۔ ملګرو اوس هم زه دا وایم چې د پښتون وطن بیا اور ته ورچول، بلکې اور ته ورچولی دی، نور دغه اور تیزول، دا فیصله وختي شوې ده، نن هم که لږ څه په دې فیصله کې دوی پریشر اخیسته دی، نن هم که څه لږ
دا فیصله ځنډېږي، دا د پی ټي ایم د وجې ځنډېږي. کنې دا تاسو ګورئ نن هم خبر راځي چې په کویټه کې دماکه شوې ده. دا سیمه ورځ ده چې موږ دلته ودرېږو، نو هغه ورځ په پښتنو کې چېرته نه چېرته یو پښتون یا څو پښتانه چا وژلي وي او په ظلم جبر یې وژلي وي. که څوک د دغې ظلم او جبر په وخت کې په کور ناستی دلته اطمینان پې میلاویږي، که ظلم او جبر په وخت کې دلته د مزاحمت او د دغه خلاف تر ټولو ادنا کار غږ پورته کول دغه باندې دلته اطمینان حاصلېږي یا یې څه ژوند جوړېږي، موږ ورته وایو بلکل ته دا اطمینان حاصل کا. خو چې کله هم په خطا کار باندې، کله هم چې په غلط کار باندې ستا ذهن ته ستا فکر ته اطمینان میلاو شي، نو پوه شه چې ستا نظریات خطا شوي دي. کله چې په یو ښه کار باندې، کله چې یو د نن په کار باندې ستا ذهن او فکر ته اطمینان میلاویږي، نو پوه شه چې د یو انساني لار باندې روان یې، یو انساني شعور لرې. نو زموږ ملګري به زړونه نه ستړیوئ، دا پرلط به روان وي، په هر حال کې به روان وي. د دوی مذاکراتي ټیم نن راځي، هر څه که د دوی مذاکراتي ټیم راځي که نه راځي، د علي وزیر را خلاصول دا به زموږ تر ټولو لویه غوښتنه وي. او پاتې شوله د قاضي طاهر خبره. قاضي طاهر کیس دومره زه اوس اف آی آر هم دلته درته ښودلی شم، په اف آی آر کې لیکلي دي چې دوی ویل چې علمزیب را خلاص کا. په هغه وخت کې علمزیب په جیل کې و، د پاکستان جنرالان د ظلم او جبر نه کوي. دا خبرې لیکلي دي، په اف آی آر کې هم دغه خبرې موجودې دي او په دې باندې دی سزا ورکوي. ډېر په اسانه باندې موږ په های کورټ او په سپریم کورټ کې دغه کیس ګټلی شو. هم به د دغې کیس د ګټلو لپاره په روډونو مزاحمت کوو، هم به په عدالت کې بهترین وکیلان نسو. نن هم چې مذاکرات کېږي، زموږ د ملګرو دغه غوښتنې، دغه مشکلات په دې کې شامل وي. او دا هم درته وایو ملګرو، ستاسو خلاصون نشته دی. په د یو پرلط باندې تاسو نشئ خلاصېدلی، په یو پرلط باندې ستاسو د ټول عمر مشکل نشي حل کېدلی. که دغه پرلط مسلې حل شي، نورې دي تر څو چې د دغې قام او د دغې وطن امن نه وي راغلی، ښه ژوند با اختیاره ژوند یې نه وي راغلی، تر هغې به زموږ او ستاسو دا مبارزه جاري وي. نه به ملګري په دې کې ځان ستړیوي، او هغه ملګري چې دلته کومه پرلط کې یعنې دي هغه د شپه دلته کوي، دلته د ملګري کم نه پاتې کېږي، چې څو زیات وي دومره ښه خبره ده. او زموږ هغه ملګري چې په کورونو کې دي یا په خپلو ضلعو کې موجود دي، هغو ته یو ځل بیا وایو چې تاسو یو ځل بیا د کراچۍ پرلط په طرف روان شئ. نن خو باقاعده نه، خو په د یوه دوه ورځو کې د لانګ مارچ په حواله سره د باقاعده اعلان او د تاریخ ورکولو امکانات دي. نن موږ ګورو که مذاکرات ښه طرف ته ځي صحیح ده، که نه ځي لانګ مارچ ته تیاري وکئ. یو ځل خو چې د خپل وجود په پیدل هم لاړ شو، ویې درد او په تکلیف یې کړو د خپل وطن دپاره. ډېره مننه کوم.